مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرئیب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. هغه پښتانه لاړه چې د ښځو زړې کپړې به هم په ډیران چا نه شوې کتې. اوس پښتون هغې ته وایي چې ښځه یې د 200 میلو نه بعد وهي. اوس پښتون دې ته وایي. نو پښتانه مختانه نه یې ماما پارام کې نه لنگ چې وهی اوړي کې به درته تکلیف نه باد مات به در کې لګي. تاسو پوه شوئ پښتانه یو مونږه پښتانه پښتو دې ته یو سرمایهدار سړی و ما ته وی چې مولانا صاحب ته مونږ پسې ډرامې کې ولی مونږ کې څه چل دی مایوس چل نه دی ولله څه فرق شته مننه چې څنګه ته یې داسې زه یم ستا 2 سترګې زما 2 سترګې ستا یو خوله زما یو خوله ستا 2 خوی زما 2 خپې ستا یو ښځه زما یو ښځه یو فرق دی تا او ما کې وی چې څه مل تا او ما کې دا فرق دی چې زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی. شاملات ځمکې پېژنئ چې دا هر چا پکې ایسئ نو مال زما ښځه زما ده چې زما کور کې ناسته ده او سپینه بورکه یې په سر کړي چې مړي ژوندي لځي او ستا ښځه شاملات دی. نن ستا ملک د هغه خلقو په لاس کې دی چې د چا ښځې شاملات دي. ښځې راشئ چې په صدر کې درته وښیم تاسو کې چې غټ پښتون کوم ځان ته وایي غټ اتی سنډه او دلته درته راپاس زما پښتنو وروڼو او غټ سنډه پېښور ته راولې چې لاس نه یې نیولې بوزم صدر ته او د هغه خلکو ښځې ورته وښیم چې یو یو سر ښځې ته په 800 روپۍ جوړوي. راشه که د هغوی ښځې مې درته د شپې په 1 بجه د بایسکوپ نه د نوکرانو سره راوتې او نه ښودې دا ګیره به درته کله کړم. نن ستا په ملک د هغه خلکو حکومت دی. نن مونږ خو شرمېدلي یو یو یې مونږ له ساتلی د اوقاف وزیر او سې تاسو له ساتلي دي. تاسو له چې وزیر راشي ورته ټوکری ټوکری او زومبی زومبی وختي دې ملا دلته ګلونه دغه کړي دا به په ما راشیندل اوس دا ته راکړه دا به په ما راشیندل دا څه شی شو داسې زمونږ جامې پې خرابې چې رنګ پې ولګیا بیا تیزین نه دا ګلونه تاسو په هر چا شیندئ. مولانا فضل الرحمن صاحب زه تلي وو باړې ته نو د دې اپریدو خو زه مې ما نو د اپریدو دا رواج دی چې کوله پټکی چې دی هغه فضل الرحمن ته ور په سر کړو نو هغه اډو کوزولو نه اول ته پکې ګرمي وه چې کوزولو نه مال دا پټکی کوز کا په آرام کښېنه د دې اپریدو دا رواج دی زمونږ دا ګورنر نه دی مانې دا د انګریزي چرګ غوندې د جورې چې راځوړندي ما لیدلی هم ورپسې رهي چې باړې ته راشي. اوس پښتنو تاسو کې د سړي زوی نشته چې په دې صوبه کې ګورنر ولګي چې دا شی راته کېنولی دی جامې راوړلی یعنې 3 کاله وشو چې دا شی راته کېنولی تاسو کې د سړي زوی نشته پښتنو مبارکو سړي زوی در کې نشته چې ګورنر شي د صوبې چې دا د پنجاب شی درته کېنولی دی نو هغه ته مې وي دا پټکی کوز که دوی هر چا باندې ګلونه مچوي او په هر چا له پټکی هم ورپسې رهي په هغې باړېوال ټول خفه وو ملزه پرېدی نه یم ما ته پته نه ده څه د تاسو پېژنم وہی باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش
بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدترا میں شناسم و یار سنگ جامی کیا گندے واغندا خو ستا د پوند چال پیجنم ستا پوند پیجنم نو عزیزانو ز ستاسو پوند پیجنم پرون منډای لګېدلې وه د قومي اسمبلی د ممبرانو منډای وه غویان پکې خرڅېده 1 کروڑ 2 کروڑه 1 کروڑ 2 کروڑه د داغه علماو خاک پای ما چې چاته مولانا حسین احمد مدنی وی زداغه علماو خاک پای ما چې چاته غلام غوث زاروی وی زداغه علماء خاک پایم چې چاته مفتی محمود دا سلور علماء چې د چا جنازه د مدرسې د کورونو نه وتې وې د شیخ الهند خپل کور نه او د مدرسې د کور نه جنازه وتې وه د مولانا مدني جنازه د مدرسې د کوره وتې وه د مولانا یوسف بنوري جنازه د مدرسې د کوره وتې وه د مفتی محمود جنازه داغه کوره راووته چې د چیلو د شپول په شان د ټیم خړه دروازه یې وه د پاکستان جرنیلان جنازې ته نه کتل د مفتی د کور په تماشه و غلام غوث زاروي چې په بفه کې مړ شو نو داغه د کفن د پاره په بفه کې چنده شوې وه زه د هغه علماو خاک پای زه د هغو تابعدار زه په دې لاس تجارت کوم په پېښور کې تجارت کوم او ځان له روټۍ ګټم چاته مې چې خوښی په دې ډونګه کې ورته د کونینو ستنې ووه د اوس خو د سړي نه دا شی جوړوي لاس داسې کوي ټول او شیخه داسې که لاس داسې دا د سړي نه څه جوړوي ووایي ماما وایي څه جوړوي چې څه ترې جوړوي دا شی د سړي نه څه جوړ کړي دروس چې دا نه کوې د کونینو ډسپوزیبل سرنج په لاس کې جوړوه او ګرځوه هر وخت یې او د کونینو نه یې ډک ساته خو چې څوک ټک کوي په دا رستو څومبه کې ورته تاسو پوه شوئ په خبره تاسو دوا ده په 43 کاله کې ما 43 منټم د پاکستان حکومت منلی نه دی که په ځان به د پلار شیم او به نه منم تر هغې پورې چې تر څو پورې د پاکستان نه د پیرنګي قانون لندن ته لیږلی نه وي نعرې تکبیر نعرې تکبیر مولانا محمد علي بجلی ګر څو پورې چې په پاکستان کې د لارډ میکالې جوړ کړی قانون موجود وي تر هغې پورې د پاکستان حکومت منلو ته تیار نه وي ټیک شو په تاسو کې وګورئ د شیخ الهند مشن څه د هندوستان ازادي د باچا خان مشن څه په صوبه سرحد کې چې پیرنګی ورکوو او څه کوو قرآن ازادو پیرنګی ورکوو او قرآن ازادو مونږ ټول د هغه ملګري ټول یې تابعدار چې پیرنګی ورکوو قرآن ازادو پیرنګی ورک نه شو که ورک شو پر کټي پرېښوه قرآن آزاد نه شو د پیرنګي قانون تر ننه پورې پروت دی او د پیرنګي د پرکټو سره تاسو ملګري شوئ که نه ملګري شوئ که نه مبارک هم شه
مونږ به تاسو څه چل کولو؟ جنازې به هم ستاسو کولې. الله متمم صاحب خدای ته واړه جنت ورکړي، نیر نریمو خدای دې ته واړه دوزخ ورکړي، نو د خدای کور رانه بیڑی غر کش ته واړه جنت. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.